زما طرف نه یو موضوع در واخله. پنځپیریان د خپلو کفري عقایدو د وجې نه کافر دي د بلال په اصولو باندې. زه به درته پنځپیریان د هغوی د عقایدو نه صرف الزامات باندې لګوم، زه به درته کافر ثابتوم. په دې موضوع به مناظره وکړو، یو نشست نیمه ګنټه به پکې وقفه وکړو، بیا به ستا په موضوع باندې راشو. د اختر نه مخکې کول به په دې موضوع وکړو، په منځ کې به نیمه ګنټه وقفه وکړو، بیا به ستا په دا موضوع په علم غیب باندې. زه به انشاءالله ورځ امید ساتم بلال صاحب چې کلیپونه منه کړې، زما د چلنج جواب به راکړې. بس ستا په چلنج باندې ما جواب درکړی و، راسره شوې وه، اوس زما په چلنج باندې وکړه. زه ګورم چې ستا کې څومره زور دی. ټوپونه ډېر وایي، اوس به دې پته ولګي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 28 مئی 2025 ته. څو ورځونه به تاسو په دا سوشل میډیا باندې ګورئ د پنځپیرانو ډېر بد حل راغستی ده. هر تر یو طرف نه چیلنج بازي، بل طرف نه څوک طالب کې نه و د هغه سره باز قصه سوشل میډیا ته ورکوه چې انتهایی مرداره لهجه، مرداره ژبه، یو طوفان بدتمیزي برپا کړی دی. تاسو به ګورئ. نن ما وکتو دا یو چیلنج پکې نوی راغی او د هغې وجه څه وه، دا کال یو نیم مونږه مصروف وو د انکاري حدیث د فتنې سره چې هغه یقینا نقصاندeh وه. الحمدلله هغه فتنه هم دنیا نه لاړه. څه نه څه جراثیم اوس معمولي پاتې دي. انشاءالله ورځ دغه به الله تعالی ختم کړي، هغه حیثیت لري نه. دې دوران کې 13 هفته کې زه کراچۍ په سفر باندې وم. تاسو به کتلي په دې کې د پنځپیرانو وحید الله وحدان صاحب هغه یو طالب سره ناست بحث کوي. طالب د 2مې 3مې درجې طالب دی هغه تقریبا، او الله په هغې کې دا بدماشي کوي. ما چې وکتله ما دې ته وګوره، دا خو زموږ مخې ته دومره مضروب ناصر سړي پې زړه سوځېږي او دلته دا بدماشي او دا بیخي یقین وه که خندا م راغله، غصه م راته راغله. او هلته په انتهایي مردار انداز کې مفکر اسلام محسن امت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور الله مرقده د هغه انتهایي ګستاخي کړې ده. انتهایي مرداره ژبه دغه خلاف استعمال کړي. کاش دغه ژبه سپي ته خنزیر ته ګزار کړی شوی وی او د مفکر اسلام نوم یې په دغسې مردار خبیثه ژبه باندې الفاظو کې نه یادول. او پنځپیرانو نه به څه ګیله وکړي د هغوی دې دغه مردارې خولې. او عجیبه دا ده دې وحید الله وحدان صاحب چې نورو علماو چیلنج کو، هغه ته وایي تاسو زما د پایې نه یې، او یو طالب سره 2مې 3مې درجې طالب سره کېنو زما سره بحث کوي. وا ستا د پایې نه و دا ستا د پایې څنګه شو؟ تاسو خو ډېر د منافقت مظاهره کوئ، کار اخلئ د منافقت. بیا په هغې کې لوی خبرې الله دا او ما سره چې څوک مناظره کوي او څه ډېرې قصې کړې وو. زه وحدان صاحب ته ور یادوم چې لوی خبرې مه کوه. زوړ 3 ځل په دې موضوع تاسو مونږ چیلنج کړي. زړه خبره په تاسو باندې قرض ده. 13 کال چې بیا ستاسو خضر حیات صاحب راغی، هغه بیا د انکاري حدیث یو فتنه برپا کړله، نو د هغې نه بیا دا قصه په روز کال تازه شو، مونږ بیا چیلنج کړی او دا وحید الله وحدان مونږ سره پرسنل ته راغی، هلته مینت جاري وکړه، خبره یې ختمه کړله. بس چل والله خو دا مطلب نه و، دا مطلب و، دا مطلب. مونږ هم د انکاري حدیث د فتنې سره لګیا وو، دې وجې نه هم دې ته بیا زیاته توجه ورنه کړله. وحید الله وحدان صاحب ټیک ده، زما هغه چیلنج دوباره تازه کوم. په پنځپیرانو کې د انکاري حدیث دا ټول جراثیم موجود دي. انکاري حدیث د پنځپیریت ته خورېږي پنځپیرانو نه. زما دا وداره موضوع به دا وي پنځپیریان منکرین حدیث دي، مکمل پنځپیریان الا شاذ و نادر کې یو نیم پکې وي، چرته پکې دي پکې یو نیم هغه زه نه یادوم، خو عمومي نور پنځ. او تاسو به کتلي هغه منافقت منیر شاکر چې اوس دنیا نه تللی دی، هغه پنځپیریانو د خپل جماعت نه بهر کو 100 کاله مخکې په دې وجه اعلان یې وکړو چې موږ په دې وجه دی بهر کوو چې دا منکري حدیث دی، حدیث نه مني، انکاري حدیث کوي. اوس هغه منیر شاکر چې د دنیا نه لاړو 13 کال روزه کې، هم هغه شیخ طیب چاک چې اعلان کوو چې دا منکري حدیث دی، موږ د جماعت نه وویستلو. د چا په سرپرستۍ کې او په نګرانۍ کې چې هغه اجلاس کېدو په دې موضوع باندې، هغه ورته دعا کوله هلکه چې منکري حدیث او مسلمان نه و، تا ورته بیا څنګه دعا کوله؟ مونږ ته فتوا هم راکړې د پنځپیر را سره پرته ده، هلکه تا خو د تکفیر کوو، کافر دی ورته وایو، تر هغه لپاره د مغفرت دعا څنګه کوې، شهید ورته څنګه؟ نو بهرحال وحدان صاحب مفتی فیض الحسین صاحب نمبر در سره دی، رابطه وکړه. زه به په تمه یم چې اختر نه مخکې په دې موضوع باندې مناظره جوړه کړو. پنځپیران منکرین حدیث دي، زه به ګورم اخوا دېخوا به نه ځي، نه به کلیپونه کوي، نه به وضاحتونه کوي، بس ساده خبره په دغه موضوع چې اختر نه مخکې مناظره وکړو. پنځپیران منکرین حدیث دي. تا ویلي چې څوک غواړي زه له چا نه یېرېږم، زه په هر موضوع مناظره کوم. تا ویلي بس ماموتا مناظره مونږ بسم الله راځه.
ستا خواهش په یادېرو مناظره مونږ بسم الله وکړه راځه. تاوی په حیات النبي صلی الله علیه وسلم مناظره شو او تاوی په حیات النبي صلی الله علیه وسلم مناظره مونږ بسم الله وکړه راځه. هر خواهش هم درله پوره کړ. ظالم الله سپیرون هم درته زیات ویل زمونږ هم د یو خواهش پوره کړه. مجبران منکرین حدیث دی یو میدان به ولګو چې دنیا ته ښکاره کو کنه ان شاء الله زه به جواب پته مې. دویم نمبر بلال صاحب ډېره پنځپیریان انتهایی مردار جبا مردار لهجه مردار انداز یقین وکړه ماحول دومره بدبودار کړی مردار کړی دی دومره مردار ګستاخه ژبه استعمالوي چې الامان والحفیظ. څو میاشتې مخکې د چیلنج بازي کول جمعیت العلماء اسلام والا کافران دي په هغه موضوع سره زموږ مناظره وشول الحمدلله د شوق مونږ پوره کړو. هغه مناظره دنیا کتلې ده د په پیج هم زموږ په پیج باندې هغه مناظره چې وشوله د هغې نه پس دی بیا په هغه موضوع زه چیلنج کول شروع نو هلکه په دې موضوع خو تا سره وشو مناظره کنه ته په دغه موضوع بیا ما ولې چیلنج کې بار بار ته د هغه دردونه دې نه خلاریږي شکست دا چې به هغه سړی چې کله کسان ورشي هغه کم راواچ او ته بیا راشي نو د دې مطلب هماغه نو که تا شکست نه وخوړلی ته بار بار بیا ولې وایې چې په دې موضوع ما سره بیا مناظره وکړه. او دویمه ده چې اوس بیا په نوې موضوع چیلنج والا په علم غیب باندې جمعیت العلماء اسلام والا علم غیب قایل موږ سره په علم غیب مناظره وکړه. اول خو تا ته ما بار بل چې ګوره جمعیت العلماء اسلام ما یادوه یو سیاسي جماعت دی تا په خپله نن راته چا یو کلیپ راولېږو ما ته ویل دا واوره بلال چاته انټرویو ورکوي و یاره به جمعیت العلماء اسلام کې خو هندوان هم دي پلان کې هم دي اشاعت والا هم پکې دي. جمعیت العلماء اسلام والا خو یو سیاسي جماعت دی د خدای په ځمکه د خدای د نظام دپاره کوشش کوي هغې کې چې څوک هم د هغوی سره دغه منشور ملګرتیا کوي هغه ځان سره اخلي. ما درته مخکې هم د دې خبرې وضاحت کړو چې ستاسو اشاعت والا هم ډېر علما په پنجپیري په جمعیت کې شته دی نو ایا هغه هم دی علم الغیب قایل د علم الغیب باندې زموږ مشرانو د علم الغیب په نفي باندې کتابونه لیکلي علم الغیب خاصه خداوندي ده غیر الله دپاره ثابتول دا شرک د زموږ نظریه ده سواد کې په 2017 کې زما 4 غنټې مناظره هم شوې ده اردو کې چاپ شوې ده دنیا کتلې ده کراچۍ نه هم چاپ شوې ده هندوستان نه هم چاپ شوې ده علامه ساجد خان نقشبندي صاحب حفظ الله دغه اردو ترجمه کړې ده. نو په دا موضوع باندې زموږ خو چلو ته تر علم غیب قایل په دې هم در سره مناظره کوم چلند ما ته قبول لې یو درخواست تیر کال تاویل په دې موضوع کې ما درته موضوع در واچول تاویل نه اول ما چیلنج کړ اول زما په موضوع وکړ بلال صاحب زما چیلنج در باندې قرض دی زه ستا په لهجه کې تا سره خبرې کوم زما طرف نه یو موضوع در واخل پنجپیریان د خپلو کفري عقایدو د وجې نه کافر دي د بلال په اصولو باندې زه به درته پنجپیریان د هغوی د عقایدو نه صرف الزامات باندې زه به درته کافر ثابتوم په دې موضوع به مناظره وکړو یو نشست نیمه غنټه به کې وقفه وکړو بیا به ستا په موضوع باندې راشو د اختر نه مخکې کوو رابطه وکړو که دغه موضوع دې نه وي خوښه په دې باندې نه شي کولی چلو زر ته هم پنجپیریان منکرین حدیث دي نه مخکې وحدان صاحب ته مې ذکر چلو په دې موضوع راشه بسم الله وکړه اول به په دې موضوع وکړو په منځ کې به نیمه غنټه وقفه وکړو بیا به ستا په دا موضوع په علم غیب باندې وکړو چې دغه کشف کرامات والا واقعات راغلي هغه په علم غیب پټ کې علم غیب پیج چې علم غیب څه ته ویل کېږي او د هغې نه فضول بکواسات دي شروع کړي نو زه به انشاءالله امید ساتم بلال صاحب چې کلیپونه منه کړي زما د چیلنج جواب به راکړې بس ستا په چیلنج باندې ما جواب درکړی مناظره شوې وه اوس زما په چیلنج باندې وکړه زه ګورم اوس چې ستا کې څومره زور دی ټوپونه ډېر وایي اوس به دې پته ولګي تېر ځله مناظرې نه مخکې ټوپونه وال بیا چې موږ مناظرې انعقاد کوو بیا دې چغې شروع کړې منډې کله یو شرط کله بل شرط کله بل فضول شرطونه نو چیلنج خو تا کوو نو اوس شرایط د سره پارېږي نو خو دنیا کتلی وي خو اخره کې زه یو بله خبره م کوم د بلال صاحب یو الزام لګوي بار بار دغې خبرې وضاحت کوم دی و چې دا مونږ څه کوو دا ما یادوي چې دا د ندیم د وجې نه کوو یاره هغه دا فضا جوړ کړي یقین وکړم اول نمبر خو کال 2-3 وشو دا فضا ختمه شوې وه دا بلال را تازه کړله سرې نو دا فضولیات بکواسات یې شو کړه دویم نمبر ته چې کومه ژبه استعمالوي جمعیت العلماء والا کافران دي مشرکان دي او دا یقین وکړه دا ژبه په د امت کې تر اوسه پورې ما خو پرېږدی هېڅ چا نه د استعمال کړی زما به چېرته په ریکارډ باندې دغسې ژبه ونه ښویه چې ما چې ټول پنجپیریان کافران دي مشرکان دي کلیپونه چې کټ کوئ ستاسو پنجپیریان نه جدا دي چې ما ورته د بلال په اصولو سره دا تا چې کوم اصول په دې سره هغه کټ کوي پیدا صاحب سره مې یوه مناظره وه هغې ته ما وویل چې پنجپیریان ګمراه دي هغه ویل نه عذاب قبر منکر دي لیکلی کافر به لیکي ما ورته زه خو درته کافر نه یم خو ته اوس دې مناظره په دې ختمې د بعضې محققینو په قول باندې بس دلته فتوا ورکړم خبره ولیکم په هغې بر سره مناظره وکړم نو هغه هم پنجپیریانو کټ کړی دی راغستی دی درېیم د پیري طریقه رهبر شریعه مولانا عزیزالرحمن هزاري صاحب نور الله مرقده هغه چې کله دنیا نه تشریف وړو وفات شو دا خوشبویانې د هغه قبر نه راتلې هغه ګلابي چهره دا تر اوسه د پنځ شوی نه و پنجپیریانو د بکواسات شروع کړل ته نه خزیرایات دلته نه بل
دیو ته مې یو جواب ورکړی ما ورته ویل مشرانو هم ژبې راوتې وې د مرګ نه وروسته او زمونږ مشران یادوئ خپل مشران د مرګ نه وروسته چا سره مخامخ کولی نه شو په ریکارډ درته ښیم او زمونږ مشران چې الحمدلله ګلابي چهرې مونږ د مرګ نه وروسته خلکو ته چهرې ښایو تاسو خو وایئ چې د مرګ نه وروسته مخ ښودل هم جایز نه دي ولې مخونه ښودی نه شي جواب مې ورته ورکړی ځکه چې یو ولی الله وفات شوی لوی ولی الله تا هغه په لا دفن شوی نه دی او ته یې نه معاف کې نو هغه خبرې زما چې ستاسو په رد عمل کې وي هغه قسمه خبرې دې نه علاوه دا ژبه ما نه دي استعمال کړې چې دا ته کوم استعمال دي یاره ټول کافر دي مشرکان دي البته په خصلتوب باندې په انسانیت پوه نه شو اوس به در سره استعمالوي انشاءالله خو ما کلم دغسې الزامات نه دي لګولي چې څنګه لګوي ما چې کلم تاسو ته المعل پنځبیران د ذبح قبر منکر دي لهذا ګمراه دي دا زموږ مسلک هم زموږ د ټولو مدارسو دارالعلوم کراچي ابن نوري ټاون مفتی ظهور علي خان صاحب العلوم دغسې ګڼې مدرسې د پاکستان دغه ذمهدارو مدارسو فتوا زما خبره نه وه کتابونه پې لیکلی شوي وو او ته چې کومه خبره کوې چې جمعیت العلماء اسلام والا کافران دي مشرکان دي یقین وکړه نور خلک خلاصه کې ذمهدار مدارس ستاسو پنځپیریانو کې دارالافتا مدرسه خو پرېږده د یو ملا فتوا هم دا نه هلته وحید الله ودان صاحب بار بار په کلیپونو کې راځي وایي شیخ طیب صاحب ویلي چې زموږ دا فتوا نه موږ جمعیت والا ته کافران نه وایو هغه وایي زه هم نه وایم ستا په یو کلي کې تره پاسې کې کافران دي یقین وکړه ستا د کلي پنځپیران هم تا سره په دې اتفاق نه کوي زما چیلنج دی یو پنځپیران په دې دستخط راول ته الزامات لګې موږ په حقایقو مناظرې در سره کولی نو دا ماحول کله موږ نه دی جوړ کړی فضول الزامات مه لګوه نه موږ د دغه ماحول قایل خو تا جوړ کړی دی نو انشاءالله العزیز اوس به درته هغې بدله میلاویږي دویم نمبر اخیره کې زه بلال صاحب ته بیا ور یادوم بلال صاحب چلنج نه ونه تښتې دوه خبرې مې درته کېښودې چې کومه یوه دې خوښوي انکاري حدیث پنځپیران منکرین حدیث دي مخکې به پنځپیران وایي یاره کوم خبرې وایي د قرآن نه خلاف یې مونږ هغه نه منو یاره فقها اصول لیکل نو فقهاو خو د مجتهدینو دپاره لیکلي ستا لپاره خو دې اصول نه دي لیکلي تر کوم طرفه مجتهد شوی او تر احادیث متواتره نه منکرې به صرف د خبرې واحد خبره نه ده انشاءالله چې میدان سجاو شي په دې موضوع بیا به درته موږ میدان کې در وښایو او دویمه مې درته رابله موضوع چې پنځپیران د خپلو بعض عقایدو د وجې نه د کفر حدودو کې داخل شوي دي د بلال په اصول باندې بسم الله وکړه په دې موضوع باندې چې کله ما ته جواب راکړې ستا علم غیب والا چلنج ما ته قبول دی هغه به وروسته خبرې اول موضوع به زما وي چلو که ته د خپله لاوله کې هغه به لاول وکړو خو ورځ به یې ووي لیکل به دا کوو هغه مناظره به وشي نیمه ګنټه به منځ کې وقفه بیا به دا زموږ موضوع شروع شي دغه دي چې خیر هېڅ خبره نه ده او زه ملګرو ته مخکې کې درخواست کوم چې ټول بیدار شئ انشاءالله العزیز د پنځپیرانو به دوباره هغه حشر کوو هغه پنځپیریت به دوباره کنځل ګرځو انشاءالله العزیز یقینا دی هم دا خوارج د دې دور منافقت په اعلی ډګر باندې په اخري حد او کناره باندې ولاړ دي هغه نو انشاءالله تعقب به کوو بیدار اوسېږئ دویم هغه ملګرو ته چې بار بار یاره خیر ګزاره کوئ او مصلحت نه کار اخلئ امت په څه حالاتو کې یقین وکړه دا کال یو نیم موږ د منکرین حدیث سره لګي او دا پیزام برابر شوی خو دې خبیثانو بیا ګنده کړله اوس به ورته جواب ورکړو ښه په نره دې وخت کې به دا درسونه موږ ته نه راکړو چې دې اتفاق پکار اتحاد اتفاق او دا دغسې عناصر د امت دپاره زهر وي د دې لرې کول ضروري وي الله رب ذوالجلال دې د فتنې د دغه خوارجو د فتنې نه امت محفوظ وساتي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته